قیامت کې با امن هغه چا دپاره وي چې هغه خپل ایمان د ظلم سره وي ګډوډ کړی. آیات مقصد دا دغرنګې هر شیز دپاره یو ځای مقرر دی، یو محل دی. دا هغه شیز د خپل محل نه والې بل ځای کېږدي، دې ته په عربۍ کې ظلم. دلته لقمان حکیم رحمه الله خپل زوی ته وایي چې دا شرک چې دی دا ډېر لوی ظلم دی. څنګه چې دا عبادت د الله په کار ده او تاسو د مخلوق دپاره کې مشرک نظر و نیاز منښته د الله رب العزت په کار وه، د الله په نوم په کار وه او د مخلوق په د درګاه په نوم باندې کې نو د عبادت محل هغه څو هغه د الله ذات چې الله له عبادت وشي ته د بل ځای راغلی او مخلوق له ظلم شو. د دې وجې نه وروڼه پاره کې چې دا آیات نازل شو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. دا آیات چې نازل شو دا آیات مقصد دا دی الله رب العزت فرمایي قیامت کې با امن هغه چا دپاره وي چې هغه خپل ایمان د ظلم سره وي ګډوډ کړی. آیات مقصد دا قیامت کې با امن د عذاب نه، امن د الله د جهنم نه، عذاب د قیامت نه امن دا هغه چا دپاره دی چې هغه د خپل ایمان سره ظلم لري ګډوډ کړی. صحابه ولیدل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله کوم یو کس په موږ کې داسې دی چې ظلم یې نه دی کړی؟ هر سړي سنا څه ظلم کړی دی، هر سړي سنا څه زیاتې کړی دی، هر سړي سنا څه ځکه ظلم دا ډېره لوی وسیع مفهوم دی. مو دا وایي چې ظلم دی ته یو سړي له بس څپېړه نه دا دی غټ مفهوم. ظلم چاته کنځل کول دي دا ظلم، چا باندې تهمت لګول دا ظلم دی. رستو حدیث راځي درته ووایو صحابو تپوسو کو زکا چی ممکی خامخا دے و نزیاتی کی گی کم ساڑے دے چی ظلم اینے کڑے کوئی ریدہ ظلم نا خسول نا نبی علیہ السلام ورطو فرمائلنا دا دی ظلم نا مراد غدے چی کم لقمان حکیم رحمہ اللہ خپل زوی توینیو سی وردمی ظلم نا مراد شرک. لقمان حکیم رحمه الله قلزتوی یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بچیا دا اللہ سر شرک و برخدار و صدار مجوڑوا زکر دیتا شرک و یو دا شرک لوی ظلم دے. آیات مقصد دارے آغا خلق چی ایمان روڑو بیا اللہ سر شرک جوڑنکی دغی خلق دا پارا امن دے. آخرت کے ورلا دا عذاب آخرتنا دا غرنگی دا عذاب جانم نامن دے. اور دغی خلق دا پارا دنیا دا د ټولو نه لوی ظلم دا دی چې سړی د مخلوق عبادت شروع د مخلوق نه داسې یره کوي لکه څنګه چې الله نه یره کوي. الله نه بغیر اسباب یره ده،
الله ته تخکاری نه او ته تیریږي څه کنیکشن داسې نشته او ته ما ته تکلیف را رسېږي بغیر اسباب نو داسې ته د بل چا نه یارېږي چې یاره ما ته به بغیر